أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا زمونږ درس نمبر دی 112 او درېمه سپاره ده سورة البقره آیت نمبر 267 دی 258 د سورة البقره. په دې آیات کې پنځم شرط دی چې کرم مال خیرات کوي د الله رب العالمین د رضا لپاره خرج کوي. او دې آیات کې سرمایه‌دارو جاگیردارانو دوانو ته خطاب دی چې تاسو د الله رب العالمین په لار کې خپل کرم مالونه خمالونه هغه ولګوي. ما کسبتم د دینه مراد تجارت دی، ملازمت دی، صنعتکاری ده چې د هغې په مال کې زکات فرض دی. او مما اخرجنا دې کې اشاره ده عشر ته، یعنی په فصلونو میوو کې عشر یا نیم عشر نصف عشر هغه فرض دی چې کم پټي داسې دي یا کم باغونه داسې دي چې هغه اوبه کېږي په آسماني اوبو سره، په باراني اوبو سره، په خوړونو سره، په سیندونو سره، د اوبو خرچه پې نه راځي، نو پای کې لسمه ده، یعنی لسم من یا لسمه دړی یا لسم کیلو دا به ورکوي یا لسمه دانه عشر دی پکې. او کم پټي داسې دي، کم فصلونه یا کمې میوې چې هغه د هغې په اوبه کولو باندې خرچه راځي، په اوبو باندې خرچه راځي، نو بیا پای کې نصف عشر دی، یعنی شلم حصه ده پکې. شلم من، شلم دړی یا شلم کیلو یا شلم دانه. الله رب العالمین فرمایي په دې آیاتونو کې یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، انفقو ولګوئ من طیبات ما کسبتم د پاکیزه هغه مالونو نه چې تاسو ګټل دي، من طیباتی د پاکیزه ما هغه مالونو نه کسبتم چې تاسو ګټل دي، کاغه د تجارت په ذریعه سره دي، کاغه د کاریګرۍ په ذریعه سره دي، او کاغه د نوکرۍ په ذریعه سره دي. ومما او ځینې د هغه څیزونو نه اخرجنا چې راویستل منګه لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه، ولا تیمموا الخبیث او اراده مکوئ د پلیت مال منه د دې مال نه، ولا تیمموا الخبیث او اراده مکوئ د پلیت منه د دې مال نه، یعنی کم چې پکې بیکاره دی نو هغه پکې مه لټوه چې هغه د الله په لار کې ورکې. ولا تیمموا الخبیث او اراده مکوئ د پلیت منه د دې مال نه، تنفقون چې تاسو یې خرج کوئ، ولستم بآخذیه او نه تاسو اخیستون کې هغې لره، الا ان تغمزوا فیه مگر دا چې تاسو سترګې پټې کوئ د هغې په باره کې. پای کې سترګې پټې کې مطلب ځان له نه غوره کې او ځان له نه اخلي او د الله د پاره ورکې هغه. واعلموا فی شیء ان الله چې یقینا الله تعالی غنی بحاجت دی، حمید ستایلی شوی دی، د الله صفتونه کړی شوي دي. الشیطان یعدکم الفقر د آیت نمبر 268 دی 200 او آتش پیتم. د دې آیات نا
و ضروری خبرې الله تبارک وتعالی بیانې اخوا چې متعلق دي د انفاق سره. اوله خبره هغه دا چې د الله رب العالمین د حکم او د شیطان د وسوسې په منځ کې فرق وکړي. د الله رب العالمین د حکم او د شیطان د وسوسې منځ کې فرق وکړي. رب العالمین فرمایي الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یری تاسو د غریبینا. الشیطان شیطان یعدکم الفقر، یری تاسو د غریبینا. ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بحیاي سرا. بالفحشاء په بحیاي سرا. فحشا نه مراد هر قول دی، هر خبره او هر کار قبیح، چې کوم قبیح کار دی، قبیح خبره ده، غلطه خبره ده او غلط کار دی چې بدی ښکاری. دلته مراد بخل کول دی، دلته مراد د فحشا نه مراد بخل دی. نو الله تبارک وتعالی فرمای چې دا شیطان چې کوم دی نو دا یری تاسو د غریبینا او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بهای سرا. والله یعدکم، الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخنی، منه د خپل طرفنا، وفضلا او د فضل. وعده د شیطان یو ګره وعده د شیطان ده، نو وعده د شیطان د طرفنا ير ور کول دي، او د الله رب العالمین د طرفنا وعده کول هغه وعده دي، هغه وعده ده د الله رب العالمین په خپل معنی سره ده چې وعده کول دي. الله تبارک وتعالی د شیطان باره کې د الفاظ ذکر یعیدکم الفقر. نو شیطان وعده کوي، مطلب دلته چې تاسو یری د غریبینا، او د الله رب العالمین د پاره چې استعمال شو. نو والله یعیدکم، الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخنی، منه د خپل طرفنا، وفضلا او د فضل. والله واسع، الله تعالی فراخی والده، علیم ډیر خپوی دی. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.